که چېرې دغه خور لور راووته او بهر خدای مه که داسې کردار یې ادا کړو نو ته به چوتېږې او رالګې چوتېږې او رالګې خو که دغه خور لور ده نه دغه یو تپوس وکړو چیرې زه خو ښه پایه او په عزت باندې په دې کور کې ناست یم ستا د لاسه زه کنځلې کېږم نو مړه تا سره به څه جوابي ځه د کنځلو باران د کنځلو ټرینډ په سوشل میډیا باندې د کنځلو یو باران روان دی په 3 ورځو کې څومره کنځلې وشوې ملګرو هغه در سره شریک کومه سیاسي چې کوم اختلافات دي هغه ډېر زیات په عروج باندې دي او د هر طرفه دغه د کنځلو ډزې شروع دي په یو بل باندې کیږي دا ویډیو به نن لازمي شیر کوئ او هغې خلکو ته به رسوئ یو اصلاحي پیغام درله در کومه زه یو کس نه ټارګټ کوم ټولو له به اصلاحي پیغام ورکوم سید ولی شاه ولګېدو ملګرو هغه کنځل وکړل هغه ویډیو په سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل شوه چې مولانا پل رحمان صاحب او د هغه ورکرانو ته ډېرې زیاتې کنځلې وکړې په جواب کې ملګرو بلال ولګېدو بلال کنځل وکړل بیا په بلال پسې زیشان به یې کنځل وکړل او دغه سلسله چې کومه ده دا لا روانه ده ودرېدلې نه ده بیا د سید ولی شاه وایس راغلی ملګرو هغه دا خبره وکړه چې 4 ګنټې دغه لایف موږ چلولی دی خو زما دغه لږه غوندې ویډیو ترې راغستلی شوې ده په دغه 4 ګنټو کې ما ته هم ډېرې زیاتې کنځلې شوي دي هسې سوچ وکړئ ملګرو چې په دغه 4 ګنټو کې به څومره کنځل شوي بیا دا چې کوم زموږ سوشل ورکران رونه دي او دوی کومې کنځلې کوي او ویډیوګانې کوي نو کمنټس وګورئ 5000 6000 7000 10000 پورې کمنټس دي په دغه 10000 کمنټس کې هم کنځل روان دي نو سوچ کوئ ملګرو چې په دې 3 ورځو کې به څومره کنځل شوي دغه کسانو ته زه دا خبره کومه چې هغه خپله خور مور ته په دې خلکو باندې کنځې د چا دپاره د مولانا پل رحمان صاحب دپاره د چا دپاره د عمران خان دپاره لا اله الا الله محمد رسول الله دا د کلمه ما په دروغه باندې ویلي که چرې ستا د خور سره زیاتې وشو ستا د مور سره زیاتې وشو نو زما د الله په ذات باندې قسم وي که یا د مولانا پل رحمان صاحب راشي او یا د عمران خان صاحب راشي تاسو د یو سیاستدان دپاره خپلې خویندې میندې رالی او په خلکو باندې کنځئ او بیا دغې کسانو ته ویمه چې ته وې چې زه د مولانا پل رحمان صاحب په ښځه په خور په لور باندې خفه کېږم بیا بل کس وایي چې زه د عمران خان په خور لور او په مور او په دغه باندې خفه کېږم نو زه دا حیران یم چې ته په هغوی باندې څنګه خفه کېږې ته دلته په خپله خور مور لور باندې نه خفه کېږې نو ته به د هغې په خور لور او په مور باندې څه خفه شي عمران خان خبر نه دی مولانا پل رحمان خبر نه دی او زموږ پښتانه لګیا دي خپلې خوږې خویندې میندې باپرده خویندې میندې هغه په دې خلکو باندې کنځي او یو بل ته داسې الفاظ استعمالوي چې دغه ویډیوګانې به تاسو سره ما شریک کړی وې خو هغه الفاظ د اورېدو نه دي حدیث شریف دی ښه د دې نه موږ مخ نه شو اړولی دا ځان سره یاد ساتئ او دا حدیث دا به هر چا ته تاسو وایئ چې حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم وی په مجمع کې ناستو یا په جومات کې ناستو وی فرمایل چې داسې وخت به راشي چې خلک به خپلې خویندې میندې کنځي چې کوم اصحاب ناستو هغوی حیران وو د حضور مبارک نه تپوس کوي ای زموږ رسوله داسې به هم خلک وي چې هغه به خپله خور مور کنځي نو حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي وی د بل پلار د بل مور د بل خور به کنځي نو وی په بدل کې به هغه ته هم کنځل کیږي دا تاسو چې کوم ټرینډ شروع کړی دی په ترکي کې زلزله راغله دا انکشاف هم شوی دی چېرې به پاکستان او په افغانستان به هم راځي نو راځي به نه چې په حاشي سیوا شي راځي به نه چې زما په خوله کې ذکر نشته هغه الفاظ نشته چې زه په یو سړی سمې لارې ته کم هغه الفاظ دي چې زه هم په خپل هم کنځل کوم او په کمنټس کې چې څوک لګیا دي هغوی هم کنځل کوي د خویندو میندو عزتونه نیلام شو او روان دي لا لګیا دي چې کله پورې به رسي ځکه مونږ خو سیاسي خلک یو مونږ خو په عمران خان ځان وژنو مونږ خو په مولانا پل رحمان باندې ځان وژنو هغه مولانا پل رحمان چې توبه استغفار هغه عمران خان چې توبه استغفار د دوی دپاره مونږ ځانونه وژنو خو هغوی په بدل کې اسم نشته زه تاسو ته حیران یم یار دومره هوښیارتوب دومره د عقل خاوندان
او هغوی بیا داسې الفاظ مخې ته راوړي چې هغه د اورېدو نه وي. نو د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ. ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي صلی الله علیه و وسلم. مه کنځئ د چا خویندې میندې. او هغې خلکو ته ویمه چې تاسو په کمنټس کې کنځل کوئ نو ستاسو به څه انجام وي. تاسو ته دغه خپل خور لور دومره سپکه ده، هغه خور لور چې ستا د عزت خیال ساتي په کور کې ناسته ده. که چېرې دغه خور لور راووته او بهر خدای مکه داسې کردار یې ادا کو نو ته به چوتېږې او رالګې چوتېږې او رالګې. خو که دغه خور لور ده نه دغه یو تپوس وکړو چېرې زه خو ښه پایه او په عزت باندې به دې کور کې ناست یم، ستا د لاسه زه کنځلې کېږم نو مړه تا سره به څه جوابي ځه. خو که دلته کې یوه جرګه وي هلکان جګړه وکړي نو قرباني څوک ورکوي؟ هغه بې اسرې خور، هغه لاسپوسې ورته وایي. زمونږ دا مشران نه دي دا ورته لاسپوسې وایي. وایي دغه لاسپوسې خور بیا قرباني ورکوي په سوره کې ځي. که دلته کې وروره ته ځان شهرت بلندیانو ته رسې نو د هغې دپاره هم ستا دغه خور قرباني ورکوي، دغه مور دې قرباني ورکوي. مه کوئ یار، مینه درته کوم، سوال درته کوم یاره مه کوئ. تاسو خو هوښیار خلک یار، ولې دا خپلې خویندې میندې په خلکو باندې کنځئ؟ ویډیو لازمي مخکې شیر کوئ او دغه کسانو ته ور ورسوئ. کیدای شي که زموږ دا خبرې چېرته په دوی باندې اثر وکړي نو موږ خو هېڅ هم نه یي. کیدای شي چې بل اوس په موږ هم تنقید وکړي چې ته لا موږ ته نصیحت کې. نو په خپله خو د دوی د نصیحت ځای شته نه، خو موږ کوشش کوو که زموږ د دې خبرو په ذریعه باندې دې خلکو ته یو ښه پیغام لاړ شي نو ښه به وي. کمنټس لږه ګزاره وکړئ، کمنټس کې ښه ګزاره وکړئ، کنځل منځل مه کوئ. چېرته یو اصلاحي کمنټس وکړئ چې خلک ته عبرت واخلي. مانوي درماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت چېرته مې الله م ښاد آباد او خوشحاله ساته. د لوی الله په امان.